سلامونه ملګرو. مسلم لیگ نون حکومت شپږ نکات را جمع کړي دي چې په دې شپږ نکاتو باندې مونږ په پی ټی آی باندې پابندي لګو، مونږ په پی ټی آی باندې د غدارۍ کیس کو، مونږ په پی ټی آی باندې آرټیکل 6 لګو. اکم شپږ نکات یې ټول د تفصیلا په دې ویډیو کې شریکوم. هغه نه پس ول بیا پی ټی آی هم د شپږ نکاتو جواب ورکړی چې به در سره نیکسټ ویډیو کې شریکوم چې پی ټی آی ولا څه جواب ورکړی دی. نو پهله خدا ویډیو مکمل وګورئ چې کوم شپږ نکات حکومت را جمع کړي دي مسلم لیگ نون په پی ټی آی باندې د پابندي لګولو د پاره، او هغه نه پس بیا نیکسټ ویلوګ ضرور وګورئ چې پی ټی آی ولا څه جواب ورکړی دی. ټول نه پهله ډومبنۍ چې کومه نقطه دی روچته کړې هغه دا چې 9 مې حواله سره موږ سره ټوس شواهد موجود دي چې دا 9 مې څومره هم واقعیت دي دا پی ټی آی کړی دي. لکه مطلب 9 مې کې چې څومره هم په ملک کې مختلف توڑ پوڑ شوی دی، نو مسلم لیگ نون حکومت وایي چې موږ سره شواهد شته دی چې دې کې پی ټی آی انوالو ده او دا پی ټی آی 9 مې واقعیت کړی جی. ډومبنۍ پوینټ دا روچت کړی. دویم پوینټ دا روچت کړی چې فارن فاندینګ دی لکه د بهر ملک نه پی ټی آی ته پیسې راځي او پیسې ولا د بهارت او اسرائیل نه هم راځي چې دا غي موږ سره هم ثبوتونه شته دي چې بهارت نه ولا څومره پیسې راغلي ده یا د اسرائیل شهریانو د څومره پیسې را لګلي پی ټی آی ته فارن فاندینګ کیس په هم جوړ کړی دی. درېمه خبره د سایفر چې د سایفر معاملہ چې د سایفر استعمال عمران خان غلط کړی دی او د سایفر په وجه د عمران خان په وجه باندې د سایفر په وجه او د عمران خان په وجه د پاکستان خارجي تعلقات خراب شوي دي او سایفر لهراول د عمران خان خپل سیاست بچکولو بل سیاست بچکولو د پاره عمران خان د ملک نقصان کړی دی او دا سایفر لهراول چې کوم دی کې عمران خان خپل فائدہ لټولې ده. دریم پوینټ په دار اوچت کړي. څلورم پوینټ په سره اوچت کړي. څلورم پوینټ کې ویلي دي چې عمران خان دور حکومت کې ټی ټی پی دهشتګردو ته پاکستان کې پناه ملو شوې ده جی، پناه ورکړل شوې ده. عمران خان ټی ټی پی سره س معاهده کړې وي، ای سره س میټینګ شوی نو سپیدای ا کیس هم روچت کړی دی. څلورم پوینټ چې عمران خان دور حکومت کې د ټی ټی پی سره دهشتګردۍ سره ټی ټی پی چې کوم دی او دهشتګرد جماعت ته چې د پاکستان کې اغیلا پناه ورکړی د جی عمران خان یادی. بیا پنځم پوینټ دا روچت کړی چې امریکا عوامي نمائندگان چې کوم دی غي د پاکستان خلاف خبرې کړې دي، د پاکستان خلاف په امریکا کې خبرې شوې دي، هغه د عمران خان په وجه باندې شوې دي، د عمران خان د لیډرشپ په وجه باندې شوې دي. دغه پوینټ په هم روچت کړی. شپږم پوینټ ورېږي. شپږم پوینټ لګ انټرېسټینګ دی. آی ایم ایف ډیل کینسل کولو کې عمران خان او پی ټی آی مکمل کوشش کړی دی. تاسو د یاد شي چې کله آی ایم ایف راغله او آی ایم ایف ټیم راغله چې عمران خان سره په زمان پارک کې ملاقات کړو، ما په یو ویلوګ هم جوړ کړو چې آی ایم ایف هم عمران خان ته راځي او عمران خان سره ملاقات کوي جی. نو زدای وایي چې عمران خان د ډیل کینسلولو مکمل کوشش کړی دی چې آی ایم ایف قرضه پاکستان ته ملو نشي. خو تاسو د یاد شي چې عمران خان آی ایم ایف ته ویلو چې ته بالکل پاکستان ته قرضه ورکا، خو دلته پیدا اوس راولټه شوی دی چې تا د ډیل کینسلولو کوشش کړی دی. نو دا شپږ پوینټ چې کوم دی مسلم لیگ نون حکومت په عمران خان باندې روچت کړی دي چې کپتان دا کارونه کړی دي او په دې کارونو په وجه باندې په دموږ آرټیکل 6 لګو، په دموږ د غدارۍ مقدمه جوړو، په دې وجه باندې د پارټي چې کومه ده مونږه بین کوو جی. نو دینه پس ولا چې کوم جواب د پی ټی آی د طرف ورکړل شوی دی هغه نیکسټ ویلوګ کې وګورئ. ډیره زیاته مننه جی. والسلام.